استرالیا د پاکستان خلاف ون ډے سیریز د پاره یو ډیر مضبوط سکواډ اعلان کړی دی. د پاکستان د ون ډے سیریز د ون ډے او د ټي 20 کپتان هم لاندې سلیکټ شوی. خو بل طرف ته د نورو ملکونو چې کومه چیمپئن ټرافي له تیاری روانه ده دغه کرکټ چې څومره په مخ کې روان دي تاسو اندازه هم نشئ کولی. په دې ویډیو کې بر سره زه د استرالیا سکواډ شریک کوم سکواډ چې استرالیا د پاکستان خلاف سیریز د پاره اناونس کړی دی. د پاکستان د ون ډے سیریز استرالیا سره دی په نومبر په دې بل میاشت کې دی او دا سیریز په استرالیا کې په پاکستان کې بنوي. چړمبنه میچ پکې په 4 نومبر دی، دویم میچ پکې په 8 نومبر دی او دریم میچ پکې په 10 نومبر باندې دی. دا درې میچونه دي په دې سیریز کې د استرالیا او د پاکستان په ټیم باندې بعد کې خبره کوو خو راځو باندې د استرالیا سکواډ تاسو سره شریک کوم. تاسو له سکرین باندې ښکاري جی پیټ کمنز د دای کپتان دی، ورسره سین ایبټ خکه لاړی دی، کوپر کانله، دین علاوه جیک فریسر میګورک دا دغه پځې راغلی ټیم لا دغه چې کوم اوپنر ډیوډ وارنر پځې د ټیم لا راغلی ینګ کلاړي دی، لیفت هاند بیټسمن دی او زبردست کلاړي دی. بل ارون هارډي، جوش هیزلوډ، جوش انګلس چې کوم دی دا وکټ کیپر دی، مارنس لبوشین، گلین میکسویل، میتیو شارټ، سټیون سمیت، میچل سټارک، مارکس ټاینس، اډم زمپا. خ ټیک ټاک مضبوط سکواډ دی. لکه داسې کلاړي دی نه دی پرېښی چې هغه یو مضبوط کلاړي وي او هغه دی پرس کړي وي یا دی وایي چې راشه د پاکستان ټیم را روان دی او دا وخت حالات نازک دي، راشه موږ به وله سیکنډ ټیم تیار کړو یا به وله موږ کمزوری ټیم تیار کړو. نه جی اسټرالیا وله ښه فل سټرنث ټیمز تیار کړی دی. لکه دې کې تاسو وګورئ چې د هغې کوم مین کلاړیان د ټول په دې سکواډ کې موجود دي. وګورئ سټارک پکې موجود دی، سټاینس پکې موجود دی، میکسویل پکې موجود دی، لبوشین پکې موجود دی، پیټ کمنز خپله شته دی. مطلب ښه مضبوط ټیک ټاک ټیم دی. اکثر د مونږ پاکستان له چې ټیم راځي د انګلینډ راشي یا د نیوزیلینډ راشي نو د هغې مین کلاړیان پاتې شي او سیکنډ ټیم راولیږي. سیکنډ ټیم خیر هغه هم پاکستان نه سیریز وګټي بیلي یې نه، خو دلته استرالیا ښه مضبوط ټیم تیار کړی په دې وجه دی چې دا ټیم به دی چیمپئن ټرافي له تیاری کومه چې په پاکستان کې ده. نو استرالیا سکواډو دا مکمل. اوس که د پاکستان په ټیم باندې مونږ خبرو کوو جی نو پاکستان ټیم انتهایی تشویشناک حالت کې دی جی، انتهایی سنجیده حالت کې دی. مطلب یو خو ویننګ ټریک نه د پاکستان ټیم هټاو شوی د میچونه ګټي نه، بل د هغې کلاړیانو پرفارمنس نشته او بل په ټیم کې یونټي نشته دی، بل کپتان هم لا تر اوسه نه ډیسایډ شوی. د پاکستان کرکټ بورډ منیجمنټ هم نالایقي ده. دونه نالایقه بورډ د په ټوله دنیا کې د زیمبابوې هم نه وینم کوم نالایقه بورډ چې زموږ د پاکستان کرکټ بورډ دی. منیجمنټ انتهایی نالایقه چې یو سړی په شفارس باندې برتی وي. اوس محسن نقوي د کرکټ اے بي سي نه دی خبر، زموږ د پی سی بي چیرمین دی جی. بل هغه سره وزارت داخله غټه عهده ده، دوه عهدې ته چېرته پی سی بي ځان له یو فل ټایم جاب دی، دې له به ته خپل فل ټایم ورکې. مطلب ستا چې کم کار دی ته به نور کارونه دې سره نه کوې، دې له به خپل فل ټایم فل فوکس ورکې. نو دلته پی سی بي سره پی سی بي چیرمین محسن نقوي دی، یو خو وساده غټه عهده شوه محسن نقوي سره، بل د پاکستان وزارت داخله هم دی. نو د پاکستان سیاسي حالت تاسو وګورئ نو نه سیاسي حالت ټیک کیږي، نه محسن نقوي سیاسي حالت ټیکل او نه د پاکستان کرکټ ټیم حالت ټیکل جی. دواړه ته غلط روان دي. خو هلکه یو عهده پرېږده په دې ټیم په دې عهده باندې دا سړی کېنوه چې سپورټ سره ریلیټډ سړی وي، لږ نالج وي، فل ټایم ورکړي دی له او د کرکټ بیخي چینج کړي. خو څه به وایې څه ویلی شو نو کوم وایو زموږ اواز کم رسي او یا کم ایمني. نو دا اپډیټ خپله رایه هم کمنټس کوئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.